أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله او بندگی کوي تاسو د الله تعالی ولا تشركوا به شيئا او تاسو شریک م جوړوي الله تعالی سره هیڅ یو سلرا. وبالوالدين احسانا او مور او پلار سره حسلوک کول. وبذل القربى او رشتہ دارو سره. والیتاما او یتیمانانو سره. والمساکین او مسکینانو سره. والجار ذی القربى او گاونډي رشتہ دار سره. والجار الجنوب او گاونډي لري سره. والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ سره. وابن السبیل او مسافر سره. وما ملکت او اعچا سره چې مالکان شوي دي ایمانکم خلاصون استاسو. ان الله بیشک الله تعالی چې دی لا يحب نهوي من اعچا لرا کان مختالا چې وي دی متکبرا فخورا ډیر فخر کوونکی. آیت مبارکه کې د حقوق العباد او د حقوق الله د ادایګۍ بیان دی. په بنده باندې د الله حق مقدم دی. لومبه د الله حق ادا کې چې دا بندگی د عبادت کول دي او سره به هیڅ کوم شریک نه جوړي. دا نه بعد د بندگانو حقوق دي. بیا بندگانو کې مراتب دي، درجات دي. انسان باندې ټول زیات احسان کوونکی په بندگانو کې امور او پلار دي. نو د مور او پلار سره حسلوک کوي، د ای خدمت کوي، ای سره هګړه کوي. یا چې کوم ورپسې نور رشتہ دار دي خپلوانو، بیا یتیمانان او مسکینان او مسافرو او گاونډیان د ای حقوق هم پوره کوي او د خپل غلامانو د نوکرانو سره حسلوک کوي. واعبدوا الله او بندگی وکړئ د الله تعالی ولا تشركوا به شيئا او شریک م جوړوي هغه سره شیئا هیڅ چاله رومو. هیڅ څوک به الله سره شریک نه جوړي. نه الله تعالی په ذات کې څوک سره شریک کوي او نه په صفاتو کې الله تعالی سره څوک شریک مانی. وبالوالدین احسانا په ګناهونو کې ټول لوی ګناهداري چې انسان الله سره څوک شریک جوړ کړي. وبالوالدین احسانا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا او مور پلار سره حسلوک کولو. کدواړه ژوندۍ دواړو سره وکړي. که یو ژوندی دی یو وفات شوی دی هغه سره به حسلوک کوي. مور او پلار سره د حسلوک یو نمونه دام ده چې د مور او پلار د ملګرو او د هغې د خپلوانو به هم قدر کوي، د هغې به هم احترام کوي، په هغې باندې به خوشحالیږي. پلار دی وفات شوی د هغه ملګري دي، د هغه رشته دار دي. د پلار په نظر باندې دغه رشته دارو ته ملګرو ته ګوره. مور دی را وفات شوی ده او د مور دی ملګري دي، د مور په نظر باندې د هغې خپلوانو ته ملګرو ته ګوره. وبذل القربى او رشته دارو سره. د مور او پلار نه علاوه چې کوم نور رشته دار دي هغه ترتیب سره د هغې سره به هم ښه سلوک کوي. والیتامه او یتیمانانو سره. په معاشره کې نادار او بېکسه او بېوسه او بېبسه خلکو دا یتیمانان دي، بې آسري وي، دې سره به ښه سلوک کوي. رویه به سر نرمه ساتي، لهجه به سر نرمه ساتي، شفقت به پې کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې زه او د یتیم کفالت کوونکې سبا قیامت کې یعنی جنت کې به دواړه یو ځای یو. چې کوم سړی د یتیم کفالت کې او پرورش کې او ښه سلوک ورسره کوي. د ځمکې په مخ باندې بهترین کور هغه کور دی چې پای کې یو یتیم وي او هغه سره ښېګړه کېږي. او د ځمکې په مخ باندې ناکار او بدترین کور هغه کور دی چې پای کې یو یتیم وي
هغه سره ظلم کیږي او زیاتیږي او ناروا سلوک وسر کیږي. والمساکین او مسکینانو سره، مسکین کې هر یو خوار او نادار او فقیر او غریب راغی چې هغه سره سنشته دا مسکین دی، که خپل دی او که پردی دی د سره ښه سلوک کوه. ښه سلوکدارې مدد وسر کوه مالی او جانی اعتبار سره، د روزګار مواقع وله ورکه، د روزګار هم وله وکړه که ستا وس رسي. نور هغه سره چې څونه ښېګړه کېږي هغه سر کوه. والجار ذی القربا، جار ګاونډي ته وي، جمع جیران نازي. والجار او ګاونډي، ګاونډیان هم په څو قسمه دي، څه ستا کور ته نږدې دي او سره ستا له کور نه لرې دي. څه ګاونډیان به داسې چې ستا به خپلوان ومي او څه به داسې ګاونډیان چې ستا به خپلواني پردي به وي. ټولو سره به ښه سلوک کوي، دا نه چې ستا خپل دی نو ګنې ښه سلوک به ورسره کوي او که چېرې اجنبي او پردی نو نه. او دا نه که چېرې ګاونډی دی مسلمان دی نو ښه سلوک به ورسره کوي او که چېرې کافر او مشرک دی نو بیا به ورسره نه کوي. دا کفر او شرک دا خپل معامله ده، د ګاونډي په حیثیت باندې هغه سره ښه سلوک کوه. نو قرآن کریم دواړه ذکر کړو، والجار ذی القربا او ګاونډي ذی القربا رشتې والا چې رشته دار دی، یعنې تا سره خپلولي ده اگر چې لرې ده، که نږدې ده او که لرې ده او ستا ګاونډی دی نو د خپلولۍ د وجې نه مو د ګاونډي د وجې نه مو سره ښه سلوک کوه. والجار الجنوبي او ګاونډي لرې، جنوب د جنابت نه دی. جنابت چې چا باندې غسل واجب شي نو جنابت معنی دور ہونا دی. جنوبی انسان ته چا باندې غسل واجب شي ته ولې جنوبي وایي؟ دی د جماعت نه لرې شو، د قرآن د تلاوت نه لرې شو، طواف نشي کولی، قرآن لاس کې نشي راوچتولی او د قرآن تلاوت په یادو باندې نشي کولی، دی لرې شوی دی، ځکه ته جنابت وي. نو جنوب هغه ګاونډی چې ستا نه لرې دی، اجنبي دی، پردی دی، خپلوانو کې نه راځي. والجار الجنوبي هغه ګاونډی چې ستا نه لرې دی، ستا د کور نه دروازې لرې ده، نو دواړو سره به ښه سلوک به کوې. اگر چې دا کوم رشته دار دی نو دی زیات د ښه سلوکو قابل دی چې د سلوک زیات ښه وکړی شي، خو دی بل سره به هم ښه سلوک کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی، وی الجیران ثلاثه، وی ګاونډیان په درې قسمه دي. یو هغه ګاونډی دی چې دا درې حقونه دي، حق الجوار و حق القرابت و حق الاسلام. یو هغه ګاونډی دی چې تا سره په دیوال باندې نږدې دی، یعنې کور یې تا ته نږدې دی او دې سره سره دی مسلمان هم دی او ستا رشته دار هم دی. د دې ګاونډي د سره به ښه سلوک کوې د درې وجو نه، چې مسلمان دی، ستا ګاونډي هم دی او ستا رشته دار هم دی. زه په تا باندې درې حقونه دي، د اسلام او د ګاونډوالي او د خپلولۍ. بل هغه ګاونډی دی چې دغه دوه حقونه دي، حق الجوار و حق الاسلام. هغه ګاونډی چې تا ته نږدې دی او مسلمان دی، ټیک ته رشته دار نه دی لیکن تا ته نږدې دی په دیوال باندې، د دوه حقونه دي تا باندې، دا دواړه پوره کوي. او دریم هغه ګاونډی دی چې دغه صرف یو حق دی، حق الجوار، صرف تا سره په ګاونډ کې خو مسلمان هم نه دی او رشته دار هم نه دی، یعنې مشرک دی او کافر دی، نو د سره به هم ښه سلوک کوي اگر چې مشرک او کافر ولې نه دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې نه هغه کور کې بیزا لاله کړه، نو د خپلو اولاد نه تپوس کو، وی آیا تا یهودي چې زما کوم ګاونډی راغلی دی پکې لېږلې ده غوښه او که نه؟ نو دوه پیرې تپوس وکړو، وی تا د هماغه یهودي ګاونډي له څه لیږلي دي؟ بیا وفرمایلو چې نبی علیه الصلاة والسلام نه ما اورېدلي دي، ما زال جبرائیل یوصیني بالجار، ما ته وی جبرائیل علیه السلام د ګاونډي باره کې دومره تاکید کولو چې د ګاونډي حق پوره کا، ګاونډي سره ښه سلوک کوه. وی جبرائیل علیه السلام ما ته بار بار د ګاونډي حقوق بیانولو، وی ما دا خیال وکړو چې کیدی شي ورپسې حکم راشي چې ګاونډي له میراث کې حصه ورکړي. دا دونه حقدار دی تا سره چې ستا په میراث کې به هم دته حصه ملاویږي، حتی ظننت انه سیورثه، چې دله به میراث کې حصه ورکړی شي.
دې دونه نږدې دی. نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه خپل غلامانو ته وی چې گاونډي اگر چې يهودین دی هغه تم صحیح سبق ولېږي. حسن بصری رحمت الله علیه چې دی لوی تابعی دی، دغه چاته پوسو کو چې دا گاونډي تر کم حد پورې دی. د انسان د کور نه غیر چاپیر خو بلا خلقي نو څومره گاونډي تر مشرق او تر مغرب او تر شمال او تر جنوب او کنه حد شته دی. ناغوی 40 دارن سلويخ کورا، سلويخ کورا بیا وی چې سلويخ کورا امامه مخامخ او سلويخ کورا شاته او سلويخ کورا خي طرف ته او سلويخ کورا ګس طرف ته. دا 40 کورونه چیرین داستا گاونډیان دي. اصل کې یو روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الجوار 40 دارن، دا گاونډتوب چیرې دا تر سلويخ تو کورو پورې دی. بیا امام زهری رحمت الله علیه او حسن بصری رحمت الله علیه وی چې سلويخ تو کور نه مراد هر طرف ته ځان له سلويخ کور دی، خي طرف ته او ګس طرف ته او مخامخ او شاته. او دویم کولدار چې نه ټوټل سلويخ کور چې ستا د کور نه گی چاپی چې سونه سلويخ کور دی دا ټول چې دستا گاونډیان دي. امام دا علامه الوسی رحمت الله علیه رحمانی کې دویم کولدار نقل کړی چې سلويخ غزا چې 40 غز چیرې هر طرف ته دستا گاونډیان دي او د دې وتسکه حقوق به پوره کوي. د یو بل روایت نه نورم خبره واضحه شي. عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله والسلام نه تاسو کو چې جی زما دو گاونډیان دي، زه په دواړو کې کم یو سره زیاته صله رحمی کوم، یعنی کم یو سره زیاته هدیه بچاله لګم، دواړو برابر او کنسو افضل او غیر افضل پاکستان. وی نبی علیہ السلام راتوي چې الا اقربهما منک بابن، هغه گاونډي چې داغه دروازه ستا د کور دروازې ته ډیره نږدې ده نو دې د حقوق پورا کولو زیات مقدمه د احسانات کولو زیات مقدم نه. چې کم گاونډي ته ډیر نږدې شو، دیواله ته نر نږدې ری، دروازې ته را نږدې او دا غبل لري ده، نو بیا چې تصل رحمی کې یا هدیه لیکې تحفه تحائف لګي نو بیا دې نږدې ته زیات زر لګا. یو روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته ویلو چې کله سالن په خینو پای کې شوروا نورم کا ډیره پکې کوا او دا شوروا خپل گاونډي لم لګا. دانه چې انسان سره خپل کور کې خپل خوراکو کې ستا په سالن کې ساده کور په پخلی کې چې د گاونډي تم سکم اس کم لګري شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره، چې د کم سړي د الله او د الله پر رسول باندې ایمان دی او په آخرت پر ورځ باندې ایمان دی دې ور خپل گاونډي سره ښه سلوک کی چې هغه په تکلیف کې کم از کم ني. د گاونډي دومره حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دي. والجار ذل قربا او گاونډي رشتہ دارو، والجار الجنوب او گاونډي چې هغه لري دستانه یا پرشتہ کې لري دی او یا دروازې لري دا دیوالې لري دی او بل تاسو نږدې دی. والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب هغه ملګری، صاحب ملګری توي او جنب دې طرف توي اړخ ته دې تشي توي. د انسان دا یو جانب چیرې که خي جانب او که ګس جانبي دې ته جنب ویل کېږي. نو صاحب بالجنب او ملګری د اړخو د یو جانب او د یو طرفو نو هغه سره سو که خسلوکو که غلم تخفی ته لګاو د حقوق پورا کوه. د دې نه مراد څوک دی؟ د دې یو کولدار چې د انسان دا بیبي ستا بیبي ستا یو طرف ته یو اړخ ته وي نو د دې هم حقوق پورا کوي او احسانات به ورسره کوي. یادا چې دې نه مراد ستا د سفر ملګری دی چې په سفر باندې تاسو سره خوا کې سیټ باندې خي طرف ته یا ګس طرف ته یو تن ناشته یا ستانه مه ته یا شاته نو دا صاحب بالجم دی. چې څومره ټیم ته اثر په سفر کې چې ستانه په تکلیف کې کم از کم ني داسې کې نه ما چې هغه ته تکلیف وي دغه ځای دی نیسلی دی. داسې حرکتونه مه کوه چې هغه ته په تکلیف رسیږي. داسې انداز مه اختیاروه چې هغه ته په تکلیف وي. په خوراک او په سکا کې هغه سره شریک کا
او هغه ته څه ایذا او څه تکلیف کم از کم مرسوه. والصاحب بالجنب او ملګری د اړخو د یو طرفو. په دې کې بیا روح المانی لیکلی دی چې یا دا چې ستا هم سفر دی یا هم مجلس دی. په دې کې هغه دوه سټوډنټان چې په کلاس کې ناست دي، دوه طالب علمان چې په یو ځای سبق وایي، دا هم ستا ملګری دی، ده ته به تکلیف نه ورکوي. څونه ځای د ناست دی چې ستا لپاره مقرر دی، هم په هغه ځای کې به کښېني، د هغه بل ځای به نه نیسي، دا د بل حق وال دي. دارنګې د هغه خیر خبر اخیستلو په جومات کې په سب کې تا سره ملګری د هغه هم خیال ساتي چې هغه ستا نه په تکلیف کښېني. دا ستا د لارې ملګری دی چې هغه ستا نه کم از کم تکلیف کښېني. دا د انسانیت نه غورځېدلې خبره ده چې ستا نه یو انسان په تکلیف کې وي. نو والصاحب بالجنب او ملګری د اړخو د یو طرفو، که هغه هر څوک دی، که مسلمان دی او که غیر مسلمه دی، چې هغه ستا نه راضي لړ شي خو چې ستا نه خفه لړ نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلی شو چې دلته یو زنانه ده تصوم النهار، د ورځې روژې، وتصلي الليل، او د شپې ټوله شپه مونځ کوي. دونه پرهیزګاره چې د شپې مونځونه او د ورځې روژه، خو دونه هغه چې وفي لسانها شیء، دای دا ژبه ډېره تیزه ده. هر سړی ته نه په تکلیف کې دی، او ګاونډي او خپل او پردي هر سړی ته نه په تکلیف کې دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لا خیر فیها، په دې ښځې کې هېڅ خیر هم نشته، او هي فی النار، دا په اور کې وي. په دې منځونو او په دې روجو دا نشي خلاصېدی چې دې نه هر انسان په تکلیف کې دی. نو خبره خو صرف د ښځې وشوه، دا هر انسان دپاره دا دی چې د کم انسان نه که خپل په تکلیف کې او که پردي، که هغه د رویې نه او که د هغه د مزاج نه او که د هغه د خبرو نه او که د هغه د اوسېدلو نه، به دا انسان د دې حدیث نه دی ویریږي چې که ډېر منځونه کوي، که ډېر نوافل کوي، او که ډېر روژې نیسي، او که ډېرې دعاګانې کوي، او که ډېر ذکر و اذکار کوي، معاملات او معاشرت به هم ټیک کول غواړي. اسلام د 4 خبرو نوم دی، عبادات دي، معاملات او اخلاق او معاشرت. معاشرت هم دې ته چې ته چا سره اوسېږي چې کم از کم ستا نه په تکلیف کې نه وي، او اخلاق چې ته چا سره ملاوېږي، که ته بار ملاوېږي، که جومات کې ملاوېږي، که په محله کې او که په سفر کې، چې کم از کم چا سره ملاوي چې ستا اخلاق ښکلي وي. وابن السبیل، ابن السبیل لفظي معنا د لارې زوی، چې مراد ترې مسافر دی. دی مسافر ته ابن السبیل ځکه وي، دا مبالغه ده چې دی هر ټایم په سفر کې دی. خلک دا قسم د لارې زوی دی. دا کم ماشوم چې ډیر لامبي او هر ټایم د پم د لاندې وړي، خو دا خو د اوبو مایي دی، د اوبو مایي نه وي، لیکن هغه لامبي دونه زیاته اوبه ځانمې دونه شي چې مبالغتا هغه ته دا وایي. نو دارنګې مسافر ته ابن السبیل وي، نو مراد ترې مسافر دی. نو مسافر راغی، هغه سره هم ښه سلوک وکړه، لاره ورته سمه کړه، کسانې د لارې تپوس وکړو، کستانې د بوج د اوچتولو بوج ورسره اوچت کړه، مدد وکړه، که څه غواړي دی نو چې ستاسو نه وس یوله ورکړه، کم از کم چې هغه ستا نه په تکلیف سره ستا نه جدا نه شي. او په ابن السبیل کې میلمه هم راغی، ستا میلمه راغی چې ستاسو نه وس او طاقت یې میلمستیا یې وکړه، ځان په تکلیف کې ما چوه، دا نه چې پر تکلف خوراکونه وله ورکړه. ها چې ستا کم تیار دي او ته کېږه، خو په روڼ تندي باندې په اکرام سره او په عزت سره. د پښتنو هسې نه دي ویلي چې پیاز دي خو په نیاز دي، دغه مطلب دی چې عزت انسان له ورکړه. انسان د خوراک اوږې نه، انسان د عزت اوږې وي. خوراک ان انسان ته ملاویږي، لیکن عزت به انسان ته ورکړي. وابن السبیل او مسافر، چا که میلمه دی او که هغه یو بل یو اجنبي مسافر دی. وما ملکت ایمانکم، او هغه څوک چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو، چې مراد ترې غلامان او وینځې دي. غلام سره به هم ښه سلوک کوي، وینځې سره به هم ښه سلوک کوي. اگر چې دنیا کې څوک تپوس کوونکي نشته، خو یو رب او یو ذات شته چې هغه ترې نه تپوس کوي. نبی علیه الصلاة والسلام اخر وخت کې بالکلو انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام اخیرنۍ خبره چې دا سایه کتبه رکېدو او اخیرنۍ خبره چې نبی علیه السلام کړې را، نو دی وایي چې الصلاة
وما ملکت ایمانکم خلقو را دو خبرو خیال ساتي د منځو ورې مونږ نه پاتې نشي نو الصلاة د مونږ اهتمام کوي وما ملکت ایمانکم د خپل غلامانو د خپل وینځو خیال ساتي حقوق پوره کوي چې څه په خپل اغوندي هغه غیله ورکوه چې څه په خپل خوري هغه غیله ورکوه چې څنګه په خپل په آرام سره اوسېږي هغه هم د آرام ولا ځای ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وساوتو او دا خبره په خپل باندې جاری و نو ما ملکت ایمانکم اسوک چې مالکان شوی دی خلاصونه استاسو ابن مسعود رضی الله عنه زما غلام ما ولا سزا ورکوله سغلطی تی نشیوا و د شاتن راته چاوي چې عبد الله سبا قیامت کې بستانه سزا اور در جرم بدواله تللی کیږي نو کچرستا سزا سیوا و در جرم نه نو طالب سزا در کولی کیږي او کستا سزا کم و د جرم سیوا نه پتا باندې ثوابال نشتا او چې شاته مې وکړه نبی عليه السلام و مې چې ما په خپل غلام به ماته سزا را کولی کیږي او دم د الله بنده د الله مخلوق ته و مې چې دنه غزان ساتم و ما آزاد کو د الله لپاره چې اسنه سبا قیامت کې د خپل غلام د الله سره ونیسلی شمه الله جل شانه به د غلامانو د حیوانات مبارک بم تپوس کی د اوخ مبارک د نور سناور دي ساتي مبارک بم الله تعالی تپوس کی کدای حقوق دې نه پورا کړی ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يحب نفخوي من اسوک لرکان مختالا الله نفخوي نو د الله تعالی چې سوک نی خوخ نو مطلب بغض وسر ساتي او نفرت وسره کینو سزا به ورکی با هغه سړی چا کې دوه خبرې بیا الله تعالی نه خوښوي یو دا چې دی مختال وي مختال متکبر توي مختال خود پسند توي چې د ځان ډېر زیات خوشاله وي د ځان چې د حد نه زیات خوشاله وي او بل انسان وته انسان نخکاری چې ته موږ متکبر وایو چې پړه کې تکبر دی او عجب دی نه دا مختال دی او فخورن ډېر فخر کوونکی بتش خپل خبرې کی خپل صفات بیانی او خپل کمالات بیانی فخورن د فخر خبرې کی د تکبر په انداز کې او د بل د سپکوالی په انداز کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ ناستو دا هغه صحابی چې دا جهیر الصوت دا आवाज ډیر تیزو چې نبی علیہ السلام کله دایت مبارک ولستو چې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا او بیا نبی علیہ السلام د تکبر ذکر وکړو چې تکبر سونه لوی ګناه دی او د سونه لوی سزا ده او الله تعالی سونه تکبر نه خوښوي تکبر باره کې الله تعالی چې دا تکبر چیرې دا زما صادر دی دا لوی زما یو صادر دی ځکه لوی الله سره خوند کی او څوک چې د ما دي صادر ته لاس واچي نو پرېزم بینا نو ثابت ابن قیس ابن شماس رحمه په جړا شو نو نبی علیہ السلام ته چله کولی جاړي ما یوب کی کا سشي تا جړي هغه خیال داو هغه چې زما له دا غواړي چې زما جامې دي خولي وي زما پیزار دي خولي وي زما کور دي خولي وي زما سورلی دي خولي وي دا ثابت رضی الله عنه خیال داو چې ګنده استا چې سخوخي دا بغنم تکبر کې راضی دا بغنم غني عجب کې برازي نو انی لو حب الجمال ثابت رضی الله عنه دا غواړم چې د خپلې ما او دما جامې دي مخکولي وي دما پیزار دي مخکولي دما سورلی دي مخکولي وي و تر دې چې لا يعجبني ان يحسن شراك النعلي زما دون دا خوخي کنه چې زما د پیزار چې دا کم چیړیور د دې مخکولي وي ودونه من ارس خولي فخوي دا بمګني تکبر کې برازي دا بمګني دیات کې برازي نو نبی اسلام ته فرمایي چې انت من اهل الجنه لومبه هدا چې تر جنتیانو نه او بیا نبی اسلام چې دا تکبر نه لري چې ستاسو سرلی او ستاسو جامې د خولي وي تکبر دې ته چې سترګې پټې کې د خلکو خو ته خنوي او خپل غلطو ته چې کوم نه غا خوایي خپل ناجایز ته خپل ناحق ته حق وای او د خلکو خبري هغه ته تاسو ښکاری نه
وی الکبر من سفه الحق وی تکبر دار چې انسان په حق کې ځان بیوقوف کی، حق ته حق نه وایي او خلکو ته سپک ګوري، دا تکبر دی، دا الله تعالی نه خوښوي. مختالا فخر کوونکې، متکبرا او فخورا، فخور روح المانوي یعد مناقبه علیهم تطاولا وتعاظما، وی هغه سړی دی چې په خپلو تعریفونو شروع شي نو سار شي خو تعریفونه ختم نشي، نو دا فخور دی، خپل تعریف کولی شي خو په دې نیت چې د الله د انعاماتو شکریه او احسانات ادا شي، چې ته د الله احسان دی د ما خپل څه کمان نه رځي اهلم نیمه الله داسې وکړو، د الله تعالی د احساناتو شکریه ادا کړي بیا ویلی شي. واما بنعمت ربک فحدث، او کستان یې دای چې ګنې د نورو مچت شمه نو دا الله تعالی نه خوښوي. او بندګي وکړئ د الله تعالی او شریک مه جوړئ الله سره هېڅ چا لره، او مور پلار سره ښه سلوک کول، او رشتہ دارو سره، یتیمانانو سره، مسکینانو سره، او ګاونډي رشتہ دار سره او ګاونډي لري سره، او ملګری د اړخ سره، او مسافر سره، او هغه چا سره چې مالکل شوي دي خلاصونه ستاسو. بېشک الله تعالی چې دی نه خوښوي هغه څوک چې متکبر او ډېر فخر کوونکي. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذين يبخلون، دا آکسان دی چې دی بخل کوي، ويأمرون الناس بالبخل، او دی حکم کوي خلق ته په بخل سره، ويكتمون، او دی پټوي ما آتاهم الله، آسو چې الله تعالی ورکړي دي دیتا، من فضله د مهربانۍ خپلنا، واعتدنا للکافرین، او مونږه تیار کړی د پاره د کافرانو عذابا مهینا، عذاب سپکونکی. والذین ينفقون اموالهم، او ها کسان چې دی خرج کوي مالونه خپل، رعاء الناس، د پاره د ښودنې د خلکو، ولا يؤمنون بالله، او دی ایمان نه وروړي په الله تعالی، ولا بالیوم الآخر، او نه په ورځې رستنې باندې. ومن یکن الشیطان، او ها څوک چې وي شیطان، له قرینا، د ده ملګری، فساء قرینا، پس بد دی دا شیطان ملګری. وماذا علیهم، او څه نقصان به په دی باندې، لو آمنوا بالله، کچر دی ایمان نه وړی په الله تعالی، والیوم الآخر، او په ورځې رستنې، وانفقوا، او دی خرج کړی وي، مما رزقهم الله، د هغه څه نه چې الله تعالی ورکړي دي ته، وکان الله بهم علیما، او دی الله تعالی په دې باندې خبردار. په مخکې آیت مبارکه کې د حقوقو د ادایګۍ او د احسان کولو بیانو. په دې دریو آیتونو کې دغه خلکو بیان دی چې هغوی د حقوقو ادایګۍ نه کي. د حقوقو ادایګي چې کم خلک نه کي نو دا ای کې څلور صفتونه دي. دو صفتونه د مخکې آیتو په اخرنۍ جمله کې بیان شو، مختالا فخورا، او دو صفتونه په دې آیتونو کې بیانېږي. په کم انسان کې چې څلور قسمه صفات وي نو دی به چرم د حقوقو ادایګي ونه کي، نه به دی حقوق الله ادا کي او نه به حقوق العباد ادا کي. لومبنی دی مختالو، مختال متکبر انسان ته وي چې لوی نی خو ځان لوی ګڼي، د ځانه خوشحاله خودپسند، چې اردو محاوره کې ورته شیخي بګار نه، ځان لوی ګڼي په خلکو باندې،
داسې انسانو چې بل انسان ته په سپک نظر باندې ګوري، د حقارت په نظر باندې ګوري، دی به چا څه عزت وکړي، د چا به څه خیال وساتي، څه به یتیم سره همدردي وکړي او څه به مسکین سره وکړي او څه به بل چا سره وکړي. او دویم فخورن ډېر فخر کوونکې، هر ټیم فخریه بیان کوونکې، هر ټیم خپل تعریفونه کوونکې، د خپلو تعریفونو باندې نه مړېږي، په خپلو تعریفونو باندې خوشحالېږي. چې انسان د ځانه نه دی اوزګارو، هغه ته به د بل انسان عظمت او احترام به څه معلوم شي چې دی غریب څه نه دی او ځانه ته لوی ښکاري، او مقابل انسان حقیقت کې لوی قدر والا دی، عزت والا دی، هغه د ته سپک ښکاري د په نظر کې، نو دی به د هغه څه عزت به وکړي، څه به د هغه خیال وساتي. دریم هغه انسان چې هغه بخل کی، شومتیا کی، د ضرورت په ځای کې مال نه لګي، د الله تعالی واجب حقوق نه پوره کی، چې کوم ځای کې مال لګول پکار دی هغه ځای کې هم دی نه لګي، خپل ځان باندې، په خپل بیبي باندې، په خپلو بچو باندې چې دا واجب او د فرض په درجه کې دی، په هغې باندې مال نه لګي. او داسې بخل پکې ننوتی دی چې خلکو ته هم د بخل ترغیب ورکړي، خلکو ته هم وي د ځان خیال ساته، د مستقبل فکر کوه، په خپله دارې مري د لوږې لاسه او هر څه ورسره شته، هغه هم ورسره د مستقبل دی. چې کوم حال د سر دې وخت کې دی، په حال کې دی تنګ دست دی، نو بیا لاسه خبره وه، هر څه ورسره شته او د غم د سبا کې. نو بخل پکې دونه په دې رګ رګ کې شامل شوی دی چې خلکو ته هم د بخل ترغیب ورکړي. او څلورم کچرې مال لګي نو د دکلاوي دپاره، د ریا دپاره، مقصود یې د الله رضا نه ده، بلکې صرف دا چې کم لګي چې په دین د نوم وشي، چې په خلکو کې د یو د سخاوت او د انفاق یو نوم جوړ شي، قایم دغه شي، نو دی په دغه اراده باندې لګیا دی. نو داسې انسان به د چا حقوق به څه پوره کړي، حقوق العباد به دې څه ادا کړي، احسان به چا سره دې څه وکړي. الذین یبخلون، دا الذین مکې هم الذین یبخلون، دا هغه کسان دي چې دی بخل کوي. یا دې مخکې آیت کې ان الله لا یحب، الله تعالی نه خوښوي الذین یبخلون، یعنی لا یحب الذین یبخلون، الله نه خوښوي، محبت نه کوي هغه کسانو سره چې هغوی بخل کوي او په هغې کې دا باقي صفات موجود وي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو څو یهودیانو، هغې کې کردم بن زید او اسامه بن حبیب او نافع او بحری او خوی بن اخطب او رفاعه، دی رالو او انصارو ته ترغیب شروع کو. انصارو په نبی علیہ السلام باندې او په اسلام باندې د مال داسې لګول لکه څنګه چې سمندر بهیږي، خولې ولا بالکل د مال دپاره کولو کړی وي، په نبی علیہ السلام به د مال بې دریغه لګو به. نو دې یهودو دغه انصارو ته وی، هغې ته یتنصحون لهما، نصیحتونه یې شروع کړو، داسې ظاهرونه چې موږ ستاسو خیرخوا یو او تاسو باندې خفه کېږو، ستاسو را سره غم دی. هغې ته نصیحتونه شروع کړه، ورته وی لا تنفقوا اموالکم، خپل مالونه داسې مه لګوئ، د حالاتو هېڅ پته لګي نه، سبا حالات سخت شي بیا به څه کوئ. فإنا نخشى علیکم الفقر، مونږ تاسو باندې یریږو هسې نه غریبي در باندې راشي بیا به څه کوئ. دا هم مهاجرین دي سره په خپله څه نشته او ځي به دنه، تاسو بیا څه کوئ، تاسو د دې علاقې خپل باشندګان یې، او دا مال به دنه لاړ شي. ولا تسارعوا فی النفقة، او د مال په لګولو کې جلدي مه کوئ، رستو کېږئ، بانی کوئ، وایي چې لاس هم تنګ دي او گنجایش نشته دی. فإنکم لا تدرون ما یکون، وی تاسو ته څه پته ده چې آینده کې څه حالات راځي، نو بیا به څه خورئ او څه به کوئ بیا. نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړو چې دا یهود داسې عجیبه قوم دی چې په خپله هم مال نه لګي، هغه چې څوک لګي انصارو، نه هغې ته هم ترغیب ورکړي چې مال مه لګوئ او بخل شروع کړئ. حالانکه دې صحابو چې نبی علیہ السلام سره بیعت کو، نو بیعت یې په دې خبره کړی چې موږ به د دین دپاره هر قرباني به ورکو، که د مال د لګولو وي، که د جان د لګولو وي، او که د حفاظت کولو وي، دا به موږ کوو. نو دې یهودو هغوی یارولو چې ګورې مال مه لګوئ، خیال کوئ ګورې حالات سخت نه شي. الله تعالی آیتونه نازل کړو
اور دې خلکو مذمت بیان کو. او امام قتاده رحمت الله علیه وی چې په دې آیت کې د الله د دشمنانو ذکر دی. دا کم خلک چې بخل کیو دا مال پټي وې دا د الله دشمنان دي، وې دا يهود دي. وې د يهودو دا کار کړو چې حق خبره هم پټه کړې وه، اسلام هم پټ کړو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښکلې تعریفونه او تذکرې هم پټې کړې وې. الذین دا کسان دي یبخلون چې دی بخل کوي، ويأمرون الناس يبخلون په خپل بخل کوي. د بخل دو معنی دي، یو معنا په اسلام کې او په شریعت کې ده او بل معنی د عربی خپل معنا ده. یعنی د اسلام نه او د شریعت نه مخکې بخل په کوم معنا کې چې استعمالېدو نه ده، ځکه عربي ژبه خو پخوانۍ را روانه ده. د پیغمبر علیه السلام نه او د اسلام نه او د قرآن کریم نه مخکې عربي ژبه را روانه وه. نو د بخل د لفظ او په عربی کې مخکې مو، نو مخکې دا په دې معنی استعمالېدو، یعنی منع الاحسانو، چا سره ښه سلوک نه کولو، چا سره خیرخواهي نه کولو، چا سره نیکی نه کولو ته بخل ویل کېدو. چې هر یو نیکی چا سره نه کوي، احسان نه کوي، دا بخیل بو. دا په عربی ژبه کې بخل او بخیل په دې معنی استعمالېدو. امام رازی رحمت الله علیه وی بیا چې اسلام راغی، شریعت راغی، نو په اسلام کې او په شریعت کې بخیل او بخل چې دی نو دا منع الواجب ته وي، چې کم حق پتا باندې واجب دی د هغې پوره کول ضروري دی او ته نه کوې، دا بخل دی. اوسو عام نیکی کول نه، بلکې هغه چې تا باندې واجبي او هغه بیا نه ورکې هغه مالو، نو دا دې ته بخل ویل کېږي. لکه زکات په ستا په مال کې فرض شو، کال په تیر شو، د نصاب برابر دی او ته زکات نه ورکوم، مال کمیږي، وي د ما خپل زمانه نه سوا کېږي، نو سله ورکمه، نو دا اوس بخیل شو. دارنګې عشر دی، نصف عشر دی، شلمه او لسمه ده او ته وایې د ما خپله نه کېږي، نو دا اوس بخیل شو. صدقة الفطر دی، په تا باندې واجب شو، نه ورکوې ته، دا اوس بخیل دی. د خپلې بیبي نفقه 3 ټیمه هغې له سکنا رهایش ورکولو او ستا ګنجایش شته او بیا هم نه ورکوې، دا بخیل دی. د خپلو بچو نانو نفقه نه پوره کوې، دا اوس بخیل دی. په خپل ځان هم نه لګې حالانکې ګنجایش د سره شته، دا اوس بخیل دی. نو چې کوم واجب حق دی هغه نه پوره کوې او نه ورکوې، دې ته بخیل ویل کېږي. باقي دا دی که انسان دا واجب او فرایض پوره کي باقاعده، لیکن نور زیات صدقې او خیراتونه نه کي، فرض کړه، دې ته بخیل نه وایو. حالانکې موږ پښتو کې بخیل داسې انسان ته وایو، هغه ماشاءالله ښه بلا کارونه به کي له خیر سره، صدقې به هم کي، خیراتونه به کي پټ پټو، د بلا ماشومانو کفالت به هم کي، د یتیمانانو، د غریبانانو، مسکینانو، خو په میډیا باندې خلکو ته معلوم ني. واجب حقوق به هم پوره کي، لیکن داغه پروګرامونه نه او کوي نو خاموشۍ سره یي. خلکو دا ډېر بخیل دی، په کور کې شهید راختلی دی او کور کې په کچن کې اور نه بلیږي، ولې ته یې راغوښتې. حالانکې هغه چې کم کارونه دی هغه کي، دې ته بخیل نه وایو. بخیل اصل هغه چاته وي چې هغه واجب حق نه پوره کي. یبخلون چې دی بخل کوي، ویأمرون الناس او دی حکم کوي خلکو ته په بخیلۍ سره، په خپلم کې او بل چاتم د بخیلۍ حکم کې. انسان دا خېټه کې چې صحیح د هغې د اظهار بیا بل چاتم کې، چې دکې دننه بخل دی، ظرف د بخل دی، ذهن کې بخل دی، اړه کې بخل دی، چې خبرې کې هم د بخل وهل کې خلکو ته، د خولې نه نه خواسته طور باندې دی نه غواړي او د خولې نه د بخیلۍ خبرې وځي. ویأمرون الناس بالبخل او دی حکم کوي خلکو ته په شومتیا سره او بخیلۍ سره. ویکتمون او دی پټوي ما آتاهم الله من فضل هغه څه چې الله تعالی ورکړي دي ته، څه ورته ورکړي من فضله د فضل خپلنا. د الله فضل چې دا معلوم دی او د الله فضل دا علم هم دی، علم د الله تعالی لوی فضل دی. وکان فضل الله علیک عظیما، الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله تعالی په تا باندې ډیر لوی فضل دی چې تعالی الله تعالی پیغمبري درکړی او علم درکړی، لوی مقام درکړی. نو علم د الله تعالی ډیر لوی فضل دی چې الله تعالی چاله ورکی، خو چې علم د آخرت په شرط دی، ځکه علم د الله تعالی صفت دی، الله تعالی په خپل عالم دی او چې دا علم هم چاته ملو شو
نو د دین لوی فضیلت په دنیا کې بل نشته. نو دینه مراد ته علم هم دی. نو کله يهودو ذکر وکړو نو يهودو الله تعالی علم ورکړو، دا اهل کتابو او دا نور خلق جاهلانو، دي سره تورات او د انجیل علم وسرو. نو دی علم پټ کو، دی انصار یارولو چې نبی اسلام باندې نفقه مکوي، خرچي مکوي. گویا کې دا پیغمبر علیه السلام پیغمبر نه دی، گویا کې اسلام حق مذهب نه دی، قرآن حق کتاب نه دی. نو حق خبرې پټې کړې، علم یې پټ کو. الله ردی مذمت بینی دام دی بخل کوي. او د فضل نه مراد معلوم نه، مال د الله تعالی فضل دی چې چاله الله تعالی ورکی. په دې باندې بلا کارونه کیږي، بلا د جنت او بلا مراتب او درجات په حاصلېږي. نو دې چې دا مال نه لګي، دام دې د الله تعالی هغه فضل یې پټ کو. ويكتمون ما آتاهم الله، او دی پټوي هاسو چې الله ورکړي دي ته د فضل او د مهرباني خپلنا. آیت کې د دوالو خلکو مذمت بیان شو چې چاله الله تعالی مال ورکړي او دی پټي لګي نه، او د ضرورت په ځای کې نه لګي، یا در ضرورت نه سیواره او په غریب او په مسکین او په یتیمانانو نه لګي، نو دی دا مال پټوي. او تانی رحمت الله علیه د پټولو مطلب دا دی چې تاسو ته کې یا ته غواړي گنجائش نشتا، خپل غریبی را خپل تنگ دستی را لان کې ارس و سر ډیر دي. مال نخ کار کې د دې یرینا چې اسنه سوکرانونه غواړي مطالبه رانهونه کی. او کچې چا الله تعالی علم ورکړي او کمال ورکړي او دې د علم نه سر پټ او ساتي لګي نه، خلکو ته مسلې نه بیاني، قران نه بیاني، احادیث نه بیاني، د خلکو راهنمایي نه کی. داسې خلکو ډېر لوی مذمت ته. علم خو الله تعالی درکړی دی د پاره چې تی خلکو ته بیان کی. یو پیغمبرم کور کې نه دی ناستو، ار یو پیغمبر الله تعالی علم ورکو و تیرې بیا په خلکو کې بیا کار کړی دی. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. تانی رحمت الله علیه وی که انسان خپل مال د دې لپاره پټ ساتي چې ضایع نشي او زمانه سکون سي، بیا هو ټیک ته بیا هو پکار دی. د مال حفاظت بکې ضایع کې بمنا او داسې دې کې بم نه دي چې دا ضایع سو کې نه وسی. خو دې خو په دې نیت نه پټی کنا چې مال محفوظ شي، دې خو په دې نیت پټی چې سوکرانونه غواړي، سوکرانه سوالونه کې، سوکرانه صدقه او د خیرات یا قرض رانو نه غواړي، یا دا چې څوک د مانه بل څه مطالبه ونه کړي، په دې نیت باندې مال پټوي. واعتدنا او تیار کړی مونږه للکافرین پر د کافرانو عذاب مهینا، عذاب سپکون کی. کفر په دوه قسمه دی، یو کفر حقیقی دی چې الله د سره نه مانی، نه هغه ته مراد دی چې دغه کافرانو د پر مونږه سپکون کی عذاب تیار کړی دی. او یو کفر د نعمت کفر دی، نعمت پټولو او د نعمت ناشکری کول دام کفر دی. ایته کفران نعمت وایي. الله دل مال درکو، الله دل علم درکو، دا خرج کوا، ندی نه خرج کول دا ناشکری ده. نو قران کریم بیا د هغې مذمت بیانې. د داسې خلکو د پاره مونږ سپکون کې عذاب تیار کړی دی. د الله نعمت سپک کو، دا یې قدر ونه کو، هغه استعمال نه کو، ناشکری وکړه، نا اهل وګرځېدو، الله بدیل سپکوالی والا عذاب ورکي. والذین کسان ينفقون چې دی خرج کوي اموالهم مالونه خپلو، دی دا مالونه لګوي خو په کم نیت باندې؟ آیا مخلوق خدا سره خیر خواهی کی؟ آیا د الله د رضا لپاره؟ آیا د اعمال د الله حق غني نه ځکه ورکی؟ نه، رعاء الناس، د پاره د خودنې د خلکو. رعاء ته دکلاوی ته وي. دکلاوه څه ته وي؟ ته چاته خپل ځان هي چې ما داسې وکړو، مقصود ستا د الله هغه حق ادا کول لري، مقصود خلکو ته خودل دي. نو بیا به دې خامخا داسې ځای کې لګي چېرته به ضرورت نی، او داسې ځای کې به لګي چې خلک یې وویني. رعاء الناس، د پاره د خودنې د خلکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې ما سره کوم ډیره یره د تاسو بارکه هغه د شرک اصغر ده، چې تاسو به شرک اصغر یعنی لوکي شرک به تاسو کې، غټ شرک به تاسو ورو کوي نه،
څوک به بت ته سجده ولګي؟ داسې خو یو مسلمان مونه کی، یو مسلمان ته حلال کا لیکن دی به بت ته سجده ونه لګي، دا خو کفر دی، دا نه کومه. ته مسلمان هر څومره کمزوري شو، صرف د نوم مسلمان دی کنه، خو دی به چې ته بت ته سجده ونه لګي. نو نبی علیہ السلام یې غټ شرک خو تاسو هسې نه کوئ به، خو ما سره ډېره زیاته یره د ډوکې شرک ته. صحابه وایي و ما شرک الاصغر، دا ډوکې شرک څه شی دی؟ نو نبی علیہ السلام الریا، دا دکلاوه او دا خلکو ته ښودنه کول دا شرک اصغر دی، او ما سره یره ده چې دا به تاسو شروع کړئ. نو شیطان چیرې انسان په دې شرک مبتلا کی، او نبی علیہ السلام فرمایي ان یسیر الریاء شرکن، معمولی دکلاوه چې دا ګورم شرک دی. بالکل دا نیت بم نه کوي، مقصود الله د رضا لپاره دومره خبره کافره چې بس هغه ویني دا ډیره ده. او کدا سي نیت شروع دی یعنی عمل کې په دې نیت باندې او منځ کې د خیال لاغې نو فورا رلو کې توبه وباسه چې الله دا کوم شو دا غلط شو، ما صرف ستا د رضا لپاره کومه، یا په آخره کې نیت سم کا. رعاء الناس د پاره د خودنې د خلکو، ولا یؤمنون بالله، او دی ایمان نه ساتي په الله تعالی باندې. د دې مطلب دا نه چې یو عملو کې نو نوم به نه لې نوم اغستې شي. فتاوی علمگیری لیکلی دی که یو انسان حفظو کې دیان ته حافظ قرآن ویلی شي، دا نه که ځان ته حافظ وي دا غني ریا شوه. یو قاری ځان ته قاری ویلی شي، یو عالم ځان ته مولانا په خپل ویلی شي. دارنګې یو انسان حج کو غزان ته حاجی په خپل ویلی شي، خپل نوم سره لیکل دا ریا نه ده. جماعت جوړولو او پای باندې نوم لیکل دا ریا نه ده. ریا ستا د خبره ده چې تی په کم نیت باندې کې که انسان په دې نه وږي چې بای خلکو ته سبق میرو شي، خلک هم دا کارونه شروع کی، دا غزان له بل صدقه شو نه کی شو. ولا یؤمنون، خو چونکه فرق پکې ګران دی نو کوشش پکار دی چې انسان ځان وساتي. دغه کې دې شي ته غني په خنیت کوما او شیطان دې رو بل طرف ته بوزي، نو کدا خپل نیکه انسان پټي وساتي نو خبره ده. ولا یؤمنون بالله، او دی ایمان نساتی په الله تعالی، ولا بالیوم الاخر، او نه پر ورځ رستنه باندې، نه په الله ایمان دی او نه د آخرت پر ورځ باندې ایمان دی. که په الله ایمان وو دا بداوی چې بس الله ما ویني دا خبره کافی ده، او که د آخرت پر ورځ ایمان وو دا یره به سره چې الله و ما دا ریا او دا شرک ار سبخ کار کیبا دا به توبه واسلی و. ومن یکن الشیطان، اسوک چې شیطان دې ریا او د کلاوی ترا وستو، شیطان دې په دې بخل باندې آماده کو، او شیطان دې د علم او د مال په پټولو باندې ولګو، چې شیطان د ملګری شو، شیطان خملګری نه دی. ومن یکن الشیطان، اسوک چې شیطان له قرینن د هغه لپاره دوست او ملګری، نو فساء قرینا، په دا شیطان ډیر بد دی ملګری. شیطان خملګری نشي کېدی. شیطان کې خیر د سره شته نه، مکمل شر او شر دی، دا غنه به تر خیر توقع سو کی. شیطان چې ته په یو موقع چا سره هېګړه نه راکړي، تا سره به څه هېګړه وکړي. د شیطان هر خبره د شر ده، که تا ته پکې شر نه ښکاري. او چې لا شیطان چا دا مې داسې مسلط کو چې ستا ملګری او دوست وګرځېدو، نو دا خو ډېر هم هلاک شو، ډېر تباه شو. فساء قرینا، پس بد دی دا شیطان ملګری. عربی کې د ښکر ته قرن وي، قرن د غویي او یا د بل یو حیوان په دې سر چې ښکري، نو د یو ښکر ته قرن وي. نو ښکر یو نه دا دوی او دواړه برابري، نو هغې ته قرین ویل کېږي. او قرنا نو څه مطلب؟ دی او شیطان دواړه بالکل د یو غوی دوه ښکر دي، دواړه سات دي، دواړه یو برابر دي، یو بل ته نږدې دي، او دواړه په یو بل باندې ښکلي ښکاري. نو دی د شیطان ملګری او شیطان د ده ملګری دی، او دا به دنیا کې او آخرت کې به سره وي. بیا وماذا علیهم، او څه ضرر به په دې باندې، د دې به لکه څه نقصان شو، څه تاوان به شو، لکه کدی دا مال د الله په لاره کې لګولې او ایمان یې راوړی، لکه څه نقصان به دې شو. ولې څه وماذا علیهم، او څه ضرر به په دې باندې، څه نقصان به په دې باندې.
لو آمنوا بالله کچری ایمان وروړی وي دوی په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځې رستنې باندې آیا د ایمان وروړو کې لکه څه نقصان ستا کېږي د دنیا یا د مال تاوان دی ولی کېږي څو وانفقوا او دی خرچ کړی وي مما رزقهم الله د آینا چې الله تعالی ورکړی دی تا مال در الله درکړی وي او په لګولو کې بولې تاوانی سو مما یوي ټول مال ملګوه د مال سیسو لګوه زکات 40 روپۍ ده 39 په خپل استعمال 1 روپۍ ورکړي لسمه او شلمه تا نه الله تعالی نیم په نیم نه غواړي نو مما رزقهم الله هغه چې الله تعالی ورکړی دی تا د مال په دې لګولو کې ولکه څه تاوان مو تاوان نه نور به الله تعالی ډېر کړو او کدی پوهې دی وکان الله او دی الله تعالی بهم علیما بهم خبردار په دی باندې او پوهه په دی باندې الله دی ډېر ښه پېژني ښه پوهېږي چې دا دی په کم نیت دا کار کوي دا هغه کسان دي چې دی بخل کوي او حکم کوي خلکو ته په بخل سره او دی پټوي ها څه چې الله تعالی ورکړي دي ته د فضل خپلنا او تیار کړي مونږه د پاره د کافرونو ځاس پکونکي او ها کسان چې دی خرج کوي مال نه خپل د پاره د هودنې د خلکو او دی ایمان نه ساتي په الله تعالی نه پر ورځې رستنې باندې څوک چې شیطان دار پاره دوستو پس بد دا شیطان دوستو او څه نقصان به په دی باندې کچری ایمان وروړي دی الله تعالی او پر ورځې رستنې باندې او دی خرج کړي د هغه څه نه چې الله تعالی ورکړي دی تا او دی الله تعالی په دی باندې خبردار